محمودی بسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، فرقواریت دا څوک خواره کوي او د دې ذموار به څوک وي او مجرم څوک دی او دا به څنګه ختمیږي؟ د دې حوالې سره ما د یو مولوي صاحب محترم یو کلیپ می د نظر تیر شو چې هغه می لږ واوریدو. نو هغه وایي چې مسلمانانو دغه فرقواریت دا تاسو ختم کړئ، په خپل مابین کې مو فرقواریت جوړ کړی ده. نو زه مسلمانانو ته له دې حوالې سره یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بنی اسرائیلو کې 72 فرقې وي او زما په دې امت کې 73 فرقې به وي. او بیا دغه 73 فرقو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه 72 فرقې دا بزي جهنم ته او یو ډله او یو فرقه هغه بزي جنت ته. نو صحابه کرامو تاسو وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډله او هغه فرقه به کوم یو وي چې هغه جنت ته بزي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا هغه نشانان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به هغه خلق وي کوم چې زما په نقش قدم باندې روان وي، زما په سنتو باندې عمل کوي او بیا د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان وي. یعنی هر هغه عمل کوي کوم چې رسول الله کړی وي او هر هغه عمل کوي کوم چې ابو بکر، عمر، عثمان نه واخله د علی نه واخله تر آخري صحابي د رسول الله کړی وي. او بل د احادیثونو ثبوت ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه ډله د مسلمانانو دا به اعظم وي، دا به د نورو په نسبت باندې لوی او غټه ډله به وي محترمو. نو په دغه مسلمانانو په دغه فرقواریت په دغه الفاظ باندې غور کول او بیا سوچ کول او بیا یو ماشوم هم په دې پوهیږي چې نن سبا په مسلمانانو کې د ټولو نه زیات لوی غټ ډله هغه د کوم مسلمانانو ده؟ هغه علماء دیوبند علماء حق دي. دا زنه وایم چې دا په حق باندې وي، بلکې رسول الله فرمایي چې کوم خلق زیات وي د چا ډله چې غټه وي په مسلمانانو کې دا په حق باندې وي. نن د جهاد سنگرونه وګوره، مولا عمر غوند کې خلق علماء دیوبند پیدا کړل. نن د تصوف میدان وګوره، امداد الله مهاجر مکی رحمه الله غوند کې خلق دیوبندي او په دې زمانہ کې پیر ذوالفقار نقشبندي غوند کې خلق هغه دیوبندي دي. سیاست وګوره، امام انقلاب، امام سیاست، امام بصیرت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه علماء دیوبند بچی دي. همدارنګه د درس او د تدریس میدان مونږ وګورو، هغه د علماء دیوبند بچی روخانه کړی د چې په پوره خیبر پښتونخوا کې جامعه حقانیه اکوړه خټک غوند کې بل مدرسه نشته. په پوره دنیا کې د علماء دیوبند هغه مدرسه چې بنیاد قاسم نانوتوی رحمه الله او حقیقت کې هغه بنیاد رسول الله اخیو چې علماء دیوبند د هغه زینه په 152 ملکونو کې د علماء دیوبند دغه پرچار شوی چې دیوبند مدرسه ورته ویل شي، هغه مدرسه په حق ده. نن دغه مولا سي فرمایي لګیا دي مسلمانانو اختلاف مکوي، اختلاف مکوي. نو ته اختلاف مکوه کنه، ستا د ټولې پارټي سند ته وګوره، ستا مشر نه بره ته خپل سند نشي بوتلی رسول الله ته. د بل ډلې والا وګوره هغه خپل دغه سند هغه رسول الله ته نشي رسولی. لیکن زه علماء دیوبند بچې داسې علماء دیوبند سره زمونږ تعلق دی چې وس زما د استاذ زما پیر او مرشد هغې سند زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسولی شم او تاته ثبوت او پروف درکولی شم چې دا وګوره د دې ځای نه دغه پوره مکمل ډیټیل وګوره رسول الله ته به زما سند رسي. او ته په کومه خوله باندې د اتحاد او د اتفاق درس ورکوي؟ دغه ډله په مسلمانانو کې یوه ډله را روانه وه، خو تا په دغه ډله کې انتشار پیدا کړله، په دغه ډله کې د اوراني وکړله، څه کسان د دغه ډلې نه ځان سره کړله، انتشار خو تا پیدا کړل که نه؟ داسې خو نه ده چې ستا دغه ډله او ستا دغه فرقه د صحابه کرامو د دور نه روانه ده. زمونږ دغه کردار، زمونږ دغه گفتار، زمونږ دغه تاریخ او زمونږ دغه میشن او زمونږ خدمات د مشرانو هغه وګوره، تابعین، تبع تابعین، اسلاف، اکابرین، زمونږ دغه مکمل سند خو رسول الله ته رسي کنه. هم په دغه نیمه وسه یو څو کاله مخکې
داسې 50-60 کاله مخکې زیات نه زیات 100 کاله مخکې دغه مسلمانانو کې تاسو انتشار پیدا کړله، مسلمانان مو ټوکړې ټوکړې کړله او ځان سره مو مسلمانانو دغه ډلې نه څو کسان بیلې کړله او مسلمانانو کې مو انتشار پیدا کړله. نو ولې تاسو داسې کوئ چې انتشار پیدا کوئ؟ خو دغه مسلمانانو یوه ډله وه، کله هلته د احمد رضا خان بریلوي غوندې کې کس راشي انتشار په امت کې پیدا کړي، ځان سره یو ټولګی واخلي. کله مودودي صاحب غونډه کې کس راشي په مسلمانانو کې انتشار پیدا کې ځان سره یو فرقه جدا کې مسلمانانو نه. کله عنایت الله ګجراتی غونډه کې خلک راشي د مسلمانانو دغه یو ډلې نه غزان سره نیم کسان هغه جدا کی. نو دې کې د علماء دیوبند قصور څه ده چې تاسو ورته چې تاسو فرقه وارد خورا کوي، نو نه به جدا کو دغه خلک کنه. اوس مثال په تور باندې ما سره 10 کسان د غلطناس وي، مخ په اتفاق او په اتحاد کیو، نو خوش چې بهر نه یو کس راشي او دغه 10 کسانو نه 3 مانه دی خو جدا کی، بل کس راشي 3 دی خو جدا کی، دا انتشار ز پیدا کوم کنه، دغه جدا کون کی پیدا کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امت مسلمه په یو مشن باندې روان او صحابه تابعین تبع تابعین بیا احناف خصوصا بیا علماء دیوبند په یو هدف د دې ټارګټ او یو مشن باندې دی روانو. ولی تاسو په دې په مابین کې اختلافات پیدا کړل او کسان دینه جدا کړل، څوک په ډالرو باندې خرڅ شولا، څوک مو د يرینه عقیده پرې خوستلا او چا د دنیاوی لالچ کې عقیده پرې خوستلا او چا حسب او نسب په بنیاد باندې عقیده پرې خوستلا. دغه انتشار خو ظالمانو تاسو پیدا کړی ده کنه. الله تعالی دې تاسو ته هدایت وکړي، تاسو په کومه خله باندې د اتحاد او د اتفاق درس ورکوي.